السلام علیکم، زه ستاسو هوسټ مشال خان. نن پروګرام کې مونږ خبرې کوو افغان چې څومره هم سټوډنټس دي، څومره ګریجویټ شول، د هغوی چې کوم ډیګري دي هغه پاکستان نه نور ویریفیکیشن د هغوی نه کېږي. د دې وجه څه ده؟ فردر به اوس هغه اکسیپټیبل نه وي. په دې به خبرې کوو. دې نه علاوه که موږ وګورو د افغان د کوم بارډر دی د هغې بندش چې دی 100 ورځو نه زیاتو شول، نو هلته چې هغوی سره کوم نږدې خلک دي د هغوی تجارت څومره متاثره شوی دی. په دې ټولو خبرو اترو دپاره موږ سره باخبر خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی. کبیر صاحب پروګرام کې هرکلی. مننه، خوشحاله اوسم. ماشاءالله. کبیر صاحب پهله به خبره وکړو د افغان سټوډنټ چې کوم دي هغوی ډیګریانې واغېشتې، خو اوس هغوی دا خبره کوي چې دا فردر چې دي دا اکسیپټیبل نه دي، نه په افغانستان کې او نه په نور کنټریز کې. نو دا ولې نه دي؟ وجه څه ده؟ ډیره مننه مشال. لومړنۍ خبره خو به موږ دا وکړو چې ډیره د افسوس خبره ده چې دلته په پېښور کې او بالخصوص بیا په پېښور یونیورسټۍ کې ته ډیګري حاصله کړې او ته اوس ته ښه پته ده چې په ډیګرۍ باندې لکونه روپۍ لګیا دی. ټیک شو، پته نشته چې دغه لکونه روپۍ به د دې پلار یا مور څنګه پیدا کړي، څنګه به یې ګټلي، څنګه به یې د خپل بچي خواهش پوره کړي چې زما ماشوم د یونیورسټۍ ته لاړ شي، هغه د تعلیم حاصل کړي، ځان نه به څه جوړ کړي. خو له بدقسمتۍ نه به زه دا ووایم چې دا ډېره د زه به د شرم خبره ده. ټیک ده، هغوی به خپل افغانستان ته به ځي واپس، که غیر قانوني دي یا په قانون طریقې باندې راغلي، ویزې ایکسپایر شوي دي، ځي به خپل ملک ته. خو چې دومره تعلیم یې حاصل کو، بیا په پېښور یونیورسټۍ کې حاصل کو، نو په کار دا ده چې هغه ډیګري د هغوی ویریفای شي. صحیح. مونږ وکتل چې د ایچ ایس سی لخوا ډیګریانې چې کوم د افغان سټوډنټس دي هغوی ته نه ویریفای کوي. ولې نه ویریفای کوي؟ پته نشته، خو هغوی ته به هم چا ویلي که نه. ایچ ایس سی خو په خپله باندې نه کوي دا شی، ځکه چې هغوی نه به هم بره څه اداره به وي. خو خبره دا ده چې اوس لکه اول هم افغان سټوډنټان چې کوم دي هغه ډېر زیات تنګ وو. هغوی ویل چې یاره موږ به افغانستان ته ځو نو موږ به دا ډیګریانې سوځو خپلې، ځکه چې په استعمال کې نه راځي، هلته خو څه شته دی نه چې روزګار وکړو. بل خوا اوس ورته ایچ ایس سی چې کوم دی ویریفای کوي نه. نو که چیرې فرض کړو هغه غریبانان یو بل ملک ته ځي او د هغې ډیګري ویریفای نه وي، نو دا دومره تعلیم باندې او دا دومره یونیورسټۍ ته تګ راتګ باندې او دا خرچې کول، نو دا هېڅ معنی نه لري. نو په کار دا ده چې دا دومره یونیورسټۍ کې بیا خو بیا د سټارټ نه داخلې نه ورکولې. ټیک شو، چې سټارټ نه تا داخلې ورکې دومره لکونه روپۍ ولګوله. دا چې کوم ډیګریانې چې کوم وایي که نه چې دا اکسیپټیبل نه دي، دا کوم خلکو ته ویریفیکیشن نه کېږي؟ کوم یو افغان سټیزن چې کوم چې په افغان سټیزن کارډ باندې دي؟ ګورئ جي، د ټول لومړنۍ خبره خو دا ده که نه، که دوی وایي چې که هر یو خدای دې کړي چې غیر قانوني افغاني بیا داخله ولې ورکوله؟ دا دومره تعلیم ته یې پرېښوده ولې؟ خو چې تا تعلیم ته پرېښودو، یونیورسټۍ کې داخله ورکړه، لکه پېښور یونیورسټي یو نوم لري، ځان له یو نوم دی، تا داخله ورکړه بیا ته ایچ ایس سی نه ویریفای کوي، نه نو دا خو زیاتې دی لکه د سټوډنټ سره. بس بیا خو زه به دا ووایم چې لکه پاکستان ډېر ښېګړه ورسره وکړه او په اخره کې په دې یو ویریفای باندې چې کوم دی نو خپل ځان بدناموي، نو نه دي په کار. سټوډنټ دی ویریفای دی کی الله دی کی چې بل مطلب شي خپل کار وکړي دغه کې. او زمونږ زه درته خپل ځان خبرو کوم یا د خپل فیملی خبرو کوم، زمونږ کزن زیاده لاړ شي بهر ملک ته، بلکې لاړ یو په کابل ورستلی دی، هغه اوس هلته انګلینډ کې یونیورسټۍ نه سبق وایي. نو سبا چې هغه د انګلینډ نه راځي نو هغوی به ورته ډیګري نه ویریفای کوي که نه، هغوی به ورته چې خپل کار کوه او یو پراپر ویزا په تھرو لړو که نه. ګوره زه خو دا ویم که نه، اول خو ته لاړې، تا ته یونیورسټۍ کې داخله میلاو شوه، هر څه شو، لکه داخله خو لیګل کس ته میلاویږي، ان لیګل کس ته خو نه میلاویږي که نه. نو چې لیګل کس ته داخله میلاو شو، خو البته دا ده چې بس بیا ته ورته ډیګري ویریفای که نه. ولې کس ذلیله کې لګې، ولې د پاکستان نوم بدنامۍ لګې په دې یو ویریفای باندې؟ نه دي په کار چې سټوډنټ سره زیاتې شي. هغه الریډي چې کوم دی د هغوی مغزو کار پرېښی دی لګیا دی، مازغې کار نه کوي چې ته ولې ډیګري هم نه ویریفای کوي، نو بس صحیح. کبیر صاحب بل سایډ ته به راشو چې وګورئ د افغان چې کوم بارډر دی د هغې 100 ورځو نه زیات وشول، نو هغې به چې کوم د هغوی نږدې چې کوم خلک دي، نور خو موږ ته پته چې افغان والا هم متاثره شوي، خیبر پښتونخوا خاص کر ډېره، خو دې کې چې اوس هغوی سره کوم نږدې خلکو د هغوی تجارت څومره متاثره شوی دی؟ یقینا مشال چې د تجارت له وجې که افغانستان دی که پاکستان دی، د دواړو اړخو ته چې کوم دی نو ډېر زیات نقصان میلاو شوی دی. خو پرون زما د یو صحافي ورور سره خبرې کېدې، کوم چې په لنډي کوتل کې ریپورټینګ کوي لګیا دی، نو هغه دا ویل چې کوم د لنډي کوتل نږدې بازار دی نو هغه ډېر زیات متاثره دی، ځکه چې هلته کې به نږدې چې کوم سامان به راتلو به بارډر باندې، نو په هغې کې به لګیا او سامان به بارډر ته رالو نږدې که نه، ډېر دوکانداران هغوی به خپل کار روزګار د هر څه به روان وو. البته دا چې د افغانستان کسان هم په شارټکټو کې هلته هغه بازار ته به راوړی. اوس چې کوم دی نو د هغه بارډر دومره نقصان دی، دومره مطلب تاوان یې کړی دی چې د هغې مطلب هغه نشي پوره کولی. نو نه د پاکستان دا سوچ کوي چې بارډر بند دی لکه ما ته فایده ده، نه د افغانستان دا سوچ کوي چې بارډر بند دی نو ما ته د فایده ده. دواړو طرفو ته که موږ وګورو نو
کروڑونه نه اربونه روپۍ چې کم دی نو نقصان ملاویږي. خو ما مخکې پروګرام کې هم دا ویلي چې ذلیله دی نو هغه عام ولس ذلیله دی. پرون چې ما ته هغه کس کیسه وکړه ما ته زه نشم ویلی تا ته چې دلته کې د خلکو هغه چې کم د کور هغه روټۍ ده هغه هم نشته دی. صحیح. لکه دا خبره کول لکه مونږ وایو که نه د خپل کور خبره کول ځان نه جامې ویستل دي. نو که مونږ لکه د خپل وطن خبره کوو دا مونږ ځان نه په خپله جامې وباسو. هلته کې بیا په افغانستان کې وګورئ نو افغانستان کې چې کم دی نو د پاسه 1 کروڑ 70 لاک خلک چې کم دی نو د دې رزق نه چې کم دی محرومه دي لګیا دی. نو دغه سوچ دی له پکار دی چې ګوره لکه تاسو بېشکه تاوتریخوالی به م راځي هر څه به راځي خو کم از کم د تجارت لارې او دا بارډر دا شي نه خو مه بندوئ. همداسې ده. اوس فردر څه شی دی څه صورتحال څه دی افغانستان کې؟ موږ څه ویډیوز اپلوډ کړي په هغې څه خلکو کمنټ هم کوي چې دا تاسو بلا وجه څې خبرې کوي په افغانستان کې موږ ښه روزګار هم کوو موږ ښې پیسې هم ګټو موږ ښه په مزو کې یو وایي چې دا هر څه تاسو دروغ وایي. زه دغه خلکو ته وایم او موږ مخکې هم ویلي دي چې لکه زه خپله د هغه شیز خلاف یم چې په سوشل میډیا باندې څو غلط بیانې پیدا ولګي او په دې باندې موږ ځان له یو پروګرام کړی چې سوشل میډیا استعمال چې کوم دی یو ښه طریقې سره وکړو. دا نه چې دا چې کم خلک دا کمنټس کوي او کم خلک دا خبرې کوي نو اول خو زه هغوی ته دا وایم چې تاسو تکړه شئ. ټیک ده مونږ کوو که نه مونږ په تاسو تنقید کوو لګیا یو. تاسو تکړه شئ په افغانستان کې ودرېږئ هلته کې خبرې وکئ هلته کې وښایئ چې مونږ دا روزګار کوو لګیا یو چې مونږ په هغې باندې بیا اکشن وانهلو مونږ پې خبرې ونه کړو مونږ د افغانستان تعریف ونه کړو نو ستاسو لاس او زمونږ ګریوان. دا هغه خلک کمنټس کوي چې کم د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې ناست دي. دا هغه خلک کمنټس کوي او هغه خلک بد رد وایي چې کم د افغانستان نه بهر ناست دي همدا خلک په خپل افغانستان پسې هم خبرې کوي ولې د ملک نه بهر دي. تاسو وګورئ که نه کم یو افغانی روډ دی خزا مونږ وایو چې زه ټیک ده یاره مونږ دروغ وایو. زه اوس هم درته خپل وټساپ ښیم چې ما سره افغانستان نه افغانیان وروڼه رابطه کوي چې زموږ دلته کې دا حل دی دا حل دی خو چونکې مونږ د هغې نوم نشو اخیستی مونږ هغې ته مشکلات نشو جوړولی نو نه پوهېږو. اول خو دې له پکار دا دي او ډېرې تکړه شي دا چې کوم خلک کمنټس کوي مونږ خو خوشحالېږو په دې باندې. مونږ خو وایو دا چې مونږ خو دعاګانې کوو چې افغانستان دی الله داسې آباد کړي چې څنګه په 2010 کې و الله دې هغسې بیا بره روغ کړي. خو چې لکه ته صرف په خوله یا په کمنټسو باندې دعوې کې لګې نو دا نه چلی. ته عملي کار وښایه ویډیو جوړه کړه. مونږ خو بار بار دغه چغې وایو چې د افغانستان لخوا چې څه خبر هم راځي تاسو وګورئ هغه به ښه خبر نه ابه یو ډېر بیډ خبر وي. نو پکار دا د افغانستان چینل له پکار ده زموږ د پاکستان چینل دي که نه چلی لګیا دی په خپل حکومت تنقید هم کوي د خپل حکومت چې کوم هغه پالیسیانې دي هغه هم ښیي چې کوم کارکردګي د هغه هم ښیي چې څه نشي کولی هغه هم ښیي. تکړه دي شي د افغانستان چینل دی وښیي که نه چېرې پاکستان خلک په موږ باندې تنقید کوي لګیا دی نو دا دغه ټولې خبرې دي او دا په کمنټسو باندې نه کېږي. ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو. امید کوم تاسو ته کبیر صاحب خبرې خوښه شوي چې کوم خلک کمنټس کوي نو کاینلی تاسو خپل ویډیو شو کوئ یا شیر کوئ. موږ خوشحالي وو چې تاسو ته روزګار ملاویږي تاسو پیسې ګټئ تاسو ته د تعلیم چې دی هغه بحال شي اپرچونیټیز درته زیات شي. موږ څه خفه کېږو پرې نه خو خپل فیډبیک بیا هم په کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ پروګرام پر اجازت غواړم د لوی الله په امان.